بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى سورة طه دي سورة طه وي زكتي دا سورة أول آيات لفظ دا طه دي دا سورة مکی سورة تی دا نبی علیہ السلام دا ہجرتنا اڑان دی نازل شوی اعتبار دا ترتیب قرآنی سرا دا سورة شلم سورة تی دا نازل دو پلحاظ سرا دا سورة پندسل ویختم نازل شوی پدی سورة کی اترکوعات یوسل پنزدیرش آیتون دی دا مخ کی صورت سر ربط و مناسبت دا دی چی دا مخ کی صورت پا آخرہ کی دا قرآن کریم صداقت بیان شو او دا دی صورت پا شورو کی دا قرآن کریم صداقت بیانی گی یا دا مخ کی صورت پا آخرہ کی دا قرآن پا شورو کی دا قرآن کریم صداقت ذکر شو او دا دی صورت طه پا شورو کی ہم دا قرآن کریم صداقت ذکر کی یا دا مخ کی صورت پا آخرہ کی مجرمان و کافران و تمہلت ذکر شو او دا دی سور طه پا آخرہ کی بہم مجرمان و کافران و تمہلت ذکر کی فضیلت دا دی صورت دا دی اللہ رب العالمین سورت طه دزمکی اسمانونو دا پیدا کولنا زر کال اولان دی سورت طه او سورت یاسین پخپل باندې لست چکل اللہ پاک دا سورت طه پخپل باندې اولستو فرشتو وریدو اغوی و فرمایل خوش نصیب دی اغا خلق چی پاغی باندې بدا کتاب او دا سورت نازلی گی او خوش نصیب دی اغا خلق دا مبارک باد مستحق دی اغا خلق چاگئی بدا قرآن تلاوت کی نو دا سورت طه دی سورت طه کی دا قرآن کریم صداقت با پشوروں کی بیان شی داغین بعد دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ با تفصیلت بیان شی موسیٰ علیہ السلام واقعہ دا پیدائش پدی صورت کی تفصیلا ذکر کی مخکتاز و تهم سرس بیان شیو سورہ بقرہ کی داغین بعد دا موسیٰ علیہ السلام دا فرعون دا جادوگر سرب مقابلہ اور مناظرہ ذکر شی بیا دا فرعونیانو دا ہلاکت اور دا بنی اسرائیل و نجات بیان شی داغین بعد حضرت آدم علیہ السلام دا جنت واقعہ بمختصراً بیان شی آبیا دا صورت پا آخرہ کی دا نبی علیہ السلام فریضہ او دا مشرکان و کافران و دا شبہات و جواب بیان شی موسیٰ علیہ السلام چکل پیدا شو داغین بعد اس دا سورة طه پا اولنے رکو کی دا موسیٰ علیہ السلام دا کوئی دور واقعہ بیانی گی او پا دویم رکو کی دا موسیٰ علیہ السلام دا پیدائش واقعہ ذکر کی موسیٰ علیہ السلام کلچے دا شعیب علیہ السلام لور پا نکاح باندې کړه لس کاله ژوند دی د شعیب علیہ السلام سره تیر کړ د هغې نه بعد چې راتلو بی بی صفورا ورسره په نکاح کې د په لار را روان دي د
ضرورت شو موسی علیہ السلام دی بیبی ته وی چې دغه لږ رڼا مونږ راته ښکاري زه به ورشم د دې نه به تا ته سکروټه اور وړو او لاره به معلومه کړو چې خپل کلي ته لاړ شو مصر ته موسی علیہ السلام چې کله دې اور ته ورغی دې رڼا ته ورغی आवाज ورته شو چې اے موسی علیہ السلام زه ستا رب یم دا کوهی تور دی دا پیزار دی وباسه ځکه ته ډېر په مقدس مقام باندې د ادب تقاضا دا و چې موسی علیہ السلام باندې سرمن دا پیزار اوست اوس انسان کله یو پاک زیر تزین د ادب تقاضا دا د چې دی چپړې خپلې وباسي لکه مثال جمعات ته ځي کدا چپړې پاک کی جمعات ته پکې انسان لیم شي ادب دا د چې پیزار وباسي الله پاک دې چې موسی علیہ السلام ته نبوت ورکړ او دا غینه بعد الله پاک خپل ذمہ داری د منځ ته ورکړه او بیا د قیامت واقعا وقوع الله بیان کړ چې قیامت به خامخا راځي دا ما پټ ساتل دي او د کافرانو د مرګیتیانه منکه چې کافرانو مرګیتیا وته نه کی دا غینه بعد الله پاک موسی علیہ السلام ته استا په دلاس کې سدي موسی علیہ السلام سره همساو دا همسا شعیب علیہ السلام متور کړو دا همسا و چې په دې باندې موسی علیہ السلام په بقره کې تیر شو چې کانه وو دا غیل وبروان شغ همسا الله پاک دې دا لاس کې رسېږي دا همسا موسی علیہ السلام ته الله پاک سره خبرو خوند ور کړو نو خبره وګدا کړو دا زما همسا دا په دې باندې زه تکیا لګو چې کله چې ته ګرځم را ګرځم ګډې چیلې مې دي هغه ته په باندې را سندم دې کې نورم زما ډېر فېدی الله پاک په توفر همسا دې ورزو همسا چې ورزو دا غینا مار جوړ شو منډي والی الله پاک په توفر مې د همسا را واله لاس کیونه سم یریګم موسی علیہ السلام تیرېدو چې څنګه همسا ته لاس واچو واپس مارنا همسا جوړ شو یو معجزه دا ورک داخل اس په دې ګسترخ کې دنه کچره وستاغه سپین پړکې دوه لکه د سوال سوس پدمه وې دا دوار ستا معجزه شوي لاش فرعون سرکشي کړی دا فرعون ته زما دین بیان کړ دین بعد بیا موسی علیہ السلام چې فرعون تزي نو موسی علیہ السلام دعا دا الله نا ولغاری نور روان رکوع کې راځي نو فرمایي طه الله پیږي پمانا د دې حروف باندې ما انزلنا عليك القران لتشقى ندي نازل کړم پتا دا قران کریم د پارا دې چې تزان په مشقت کې واچي الا تذکرة لمن يخشى مگر نصیحت دې یریدون کو خلق د پارا تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى نازل دل د دې د غزاد د طرف ندي چې پیدا کړی د ازمکه عثمان نو چې الرحمن علی العرش استوى رحمان ذات په عرش باندې استوا کړی دا استوا د الله پاک د متشابهات نه د دې په معنا باندې الله نه علاوه څوک نه پیږي استوا الله پاک کړی د زمون په باندې لیکن استوا د الله پاک صفت دي د دې په معنا باندې مخلوقات نه پیږي خودم روای د استوا داسې معنا نه دا چې د مخلوق په شان شي ځکه الله پاک د مخلوق د مشابهات نه پاک دي له ما فی السماوات و ما فی الارض الله لپاره تمام سيزونه دي په اسمانونو کې او چې په ځمکه کې دي او ما بینهما او ما تحت الثرى او هغه چې په ما بین د دې دوړو کې دي او ما تحت الثرى او هغه چې لاندې د ځمکې نه دي
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى کچر تخکار خبرم کہ اللہ پاک پپٹو باندې پیگی پخکارم پیگی الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى الله پاک آزاد دي چې نشته بل معبود سوا د الله لپاره خسته نمونه دي ولا تاقاديت موسى تتناغي د خبر او واقع د موسی عليه السلام ادرانان کله چې د اور ولید فقال لي خپل بي بيتوي كنتو اني انا السنار تاسكيني وقت تركي بشك ما اور ولید لعل ياتيكم من بقبس د پاره دي چې ضرورم تاسو ته نسکر وټا او اجد على النار هدى يا ما او اجد یا وز امم پر على النار اور سرخوا کی هدن لا رخودن کی لهنمائی بحاصل کو فلما تاها نودی یا موسی کله چراغ دی اور تا دتا وازو شچ موسی علیہ السلام انی انا ربک فخلعن علیک یقینا سارب یمت پیزار ابا سخفل انک بالواد المقدس طوا یقینا تپیو وادی پاک باندی طوا کی چدا توا مقام دی وانا اخترتک فاستمع لما یوحى یقینا تما غره کړي پنبوت سرا فاستمع لما یوحى پس د وکی دا وسط چاغی تا ته وحی کول شي انني انا الله یقینا الله لا اله الا انا بشک نشتر بالمعبود سوا زمان فعبدني پس یوا زما عبادت کوا واقم الصلاه لذکر تقایم کا منتپار د یاد ول زما ان ساعت آتیتن بشک قیامت راتن کی ده کادو فیا قریبا ده چیز پټ کم دی لرا لتجزا كل نفس بما تسعى د پار چې بدل ورکړي شاری او نفس د خپل عمل فلا يسدنك عنها من لا يؤمن بها پس تابعداري مکا فلا يسدنك واد نړي تعالی عنها د خپل دین مناسوک لا يؤمن بها چې ایمان درو په دې نستا وتبع هوا فتردا او تابعداري کې د خپل خواهشات ورنه تبه هلاک شي وما تلك بيمينك يا موسى او سديستا په دې خلاص کې موسی عليه السلام قال يا صائد اذا هم ساده توکل والے ز په دې تکیا لګم او شو بیا غنمي په دې باندې پاند را سند په خپل ګړو باندې ولیا بیا مال بخره په دې کې زمانه پر ډېر پیدي قال يا موسى الله پاک دې ورته موسی عليه السلام فالقاها پس دو غرزولا پیدا هي حیت تصعب پس نگهان دا مال شو چه منڈے والے قال خدا ولا تغف اللہ پاک فرمی دو نسو یری گما سنعید واسیرت الاولا زد چنون بوالو دیلر اولنی حالت تا وضمم یدک الى جناحکا تپیوست چو پل لاس پل تاخ کی تخرج بيدوا دا بروز اسپن من غیر سوین بغیر دا تقلیب نایتن دا یو معجزه شو اخرى بلا لنريك من آياتنا الكبرى د پارجدا تم اوخا يخبل غټ نخي د قدرت اذهب تلار شلا فرعون انه تغادي فرعون د کدي سرکشي کړی دا قال رب اشرح لي صدري موسی عليه السلام چې کله فرعون ته زی الله نے سوال کوي الله پاک زما سینه کولوک دا کار ګران دي د دعوت او تبلیغ دا مهنت ګران دي دا رات آسان او زما د جبې کم تطوال دي دا ختم کلوک چې دا خلک زما په خبرو باندې پیش کتابونه لیکي کله چې موسی عليه السلام معصوم او فرعون سره د فرعون په کور کې د فرعون ګیره ته لاس واچو فرعون غصه شوی جوړ دا بنی اسرائیل معصوم دي دغه وجه زما بادشاہي ختميږي بیبي مسلمانه نه ک بیبي هغه ته دا معصوم دي نه پیږي بیا به تور امتحان دو پلیټو کې سيزونه کې خو یو کې ملغلره او بل کې سکروټي نو موسی عليه السلام ورغه د سکروټي دا واغشته دی بلې یوړي یا په یو پلیټ کې کجوري کې خو د په بل کې سکروټي نو موسی عليه السلام د سکروټو تلاش کو په خلی باندې کې دا غي ته وتی دی جب اوس وزیده چې جب اوس د جب کې بیا لوکنت تطوالو نو موسی عليه السلام د الله نسوار یا الله زما د دې تطوال ختم کړي چې اخر زما په خبره باندې پیږي
شیخ الاسلام حضرت مولانا عبداللہ درخواستی صاحب رحمه الله هغه د حافظي د قوت د پاره د وظیفم ذکر کوي چې کوم بنده غواړي زما سبق نه یادېږي او سبق یاد کړ هغه ته پکار دي چې د الفاظ وي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دا الفاظ وي دا غینه بعد دا ګوتې بندي کی پنځه پیری دی په ګوتو باندې دا وي لاس ته موټی کی او دا غینه بعد پښپګم پیره دی دا الفاظ وي لاس دی کولو کی او دا لاس ته پخپل سر باندې او پزړه باندې راکړي الله پاک به حافظه کولو کی دا د حافظي دعا ده کوم بنده غواړي زما جبه لکنت ته ختم شي جبه مې کولو شي ذهن مې کولو شي دماغ مې فراخ شي دا وظیفه دی موسی عليه السلام د الله نسوالو کی یا الله زما د سینه کولو او دا هارون عليه السلام را سره ملګری دا غینه بعد بیا د موسی علیہ السلام د مور دعا د مور کله چې موسی علیہ السلام پیدا شو نو موسی علیہ السلام د مور د خپل بچی په صندوق کې واچو الله پاک فرمایي موږ ته القاء وکړه زله کې متخبره واچو د په دریاب کې خوشی کا دریاب د فرعون کور ته لاړ موسی علیہ السلام التا نوکرانو د فرعون سره د صندوق اوچت کو فرعون مخ ته یوړو فرعون بیبي چې راوغشت دا به زمونږ زوی شي د بیا پین راخستل خور ورپسې روانه وه اخر دې خور وې زه به تاسو ته یو کور وښیم یو زنانه د کیدی شي د هغې پې واخلي خپلې مور یې راوست مور بوتلا فرعون په دربار کې د مور تنخام شروع شو او ماشوم خپل بچی ته په ورکو بیا موسی علیہ السلام باندې الله پاک بل احسان ذکر کړي یو ورځ د فرعون سره علاقه کې سیدو په وخت کې غرمې ټیم کې وروته دوه کسانو جګړه وه یو بني اسرائیل او بل د فرعون د خاندان نه موسی علیہ السلام د فرعونی له څوک ورکاغه سره مړ شو د هغې نه بعد موسی علیہ السلام په سبا له بیا چې وروته د مغه بني اسرائیل بل چا سره جګړه وه موسی علیہ السلام چې راته نه راوتې زما د مرګ اراده دې کړې که څنګه موسی علیہ السلام پرونه سړیم تام وجلو اسمام مړکې موسی علیہ السلام پاغه باندې ښکارا شو چې پرونه سړی دمر کړی دی فرعون حکم جاری کړه سړی راولي یو نیک سړی ورته راغی چې موسی علیہ السلام ته وی چې تلاړ شه خلق ستاده بار منسوبې جوړي موسی علیہ السلام مدین تلاړ شعیب علیہ السلام ته شعیب علیہ السلام سره اتکالی غلس کاله تیر کړ داغې نه بعد بیا راغی فرعون ته الله پاک رولې نبوت ورکو دعوت طریقې او تو قدرتي طریقې سره دعوت ورکوه نرم خبرې ورته خایا نرم خبرې کوي الله پاک وتی د فرعون نه یریږي ما د فرعون پزړه کې الله د موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام روب واچ فرعون ته دعوت ورکو فرعون ته تاسو رب سوکتی موسی علیہ السلام د خپل رب صفات بیان به تپوس که په خوا خلق مرشي دا غي سهال وي دا غي علم الله سره نو پدې رکو کې بیا دا ذکر کی نو الله جل شانه فرمایي قال رب اشرح لي صدري او موسی عليه السلام اے رب کلو کزما سینا زما زلو ويسر لي امري او آسان کما ته زما دا کا دعوت وحلل عقدة من لساني يو كلو كزما غټا زما د جب يفقو قول چې دی پی زما په خبر وجعل لي وزيرا من علي او ګرځو زما د پاره مددگار زما اهل
زمار آل نو وزیر هارون علیہ السلام اخی چی زمارو دی اشدد بی ازی چی مضبوط چی پدبان زمان بلا واشلکو فی امری تی شریک کدما سر پدیکار در رسالت کی کئی نصبحک کثیرا پر دی تسبیح ستا بیان کریر وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا دِيَاتْ كِتَابِ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا يَقِينًا الله پاک پدی پمنگ باندې پی قال الله پاک او فرمان قد اوتی تسؤلك يا موسى فتاغي صدر کشتا تستا سوال اے موسی علیہ السلام ولقد رنا عليك مرة أخرى او پتاغي زرم یسان پتا باندې یسان بل اذا وحینا الى امك ما يوحى کله چې منګ القاء وکړه ستا مورتا دا وسه چې موږ ته القاء کوریا په خوب کیا په وی خباندې ان قذفی فی التابوت دا چې تواچ موسی علیہ السلام په صندوق کې فقذفی فی اللم با صندوق واچو په دریاب کې دریای نیل کې فلیلقی الیم په سروچت فلیلقی الیم بالساحل پس او بغور دی در دریاب په غاړه باندې خذ ودو لی وعدو ولا را وبدل زما دشمنان د دشمنان چې فرعون دی والقیت علیک محبتا مني ما واچ پتا باندې محبت خپل ولې تصنع علی د پارا دی لتصنع علی چې تربیت شي استاد ما په نگرانی کې سمجھوتو کا کله چې روانه وا ستا سره ستا خور مریم د موسی علیہ السلام د خور مریم نوم فتقول پسغي ولا دلكم على من يكفل ايزو خطا صدا سي زنانه چې تربيت په دي ماشومو کې فرجانا قبض من واپس کې لم مخ خپل موت کوي تقر عين ولا تحزن د پاره دي چې يخشي دا غي سترګي پتا باندې او ولا تحزن او خفن شيغه وقتلت نفسا او تا ملک یو سړی قبطی فنجناک من الغم پس من بچی مونږ ته نجات تک د دې غمنا او فتناک فتنه مونږ امتحان کو پتا باندې په امتحان کولو سره پرمست سینې فی علی مدینه په وخت پس تا وخت تر کو په مدین کې لسکاله ثم جئت على قدر یا موسی بیا تراغلی په اندازه باندې موسی علیہ السلام واستناتو کل نفسي او تما ورک د خپل ځان د پاره په نبوت باندې اذهب انت واخوك بیااتی تلارشا او ستارو دیلا چې خلق د آیاتونو باندې ولا تنیا فی ذکر او دې وتاسو سستی مکی زما په ذکر کې زما په دعوت او په نصیحت کې اذا با تاسو دواړه لاشي لا فرعون ته نو تغا بشک د سرکشي کړی دا فقولا تاسو دواړه وای له دې فرعون د قول ویلا لینا نرما لعل يتذكر او يخشى تبار دې چې نصیحت حاصل کړي دی او یې د الله قال او دې دواړه ربنا ای رب زمون اننا نخاف بشک هم یدی ان يفت علينا چې دې ذاتیونه کې په موږ او یقا یا اثر کې شو کې قال الله پاک او فرمایلا تخافا تاسو مې انني معكم بشک تاسو سره اسمع واراز ارسوینم تاسو وارا او تاسو حال اورم اسمع اورم واراز وینم فاتیا فستا سدوال الله شي فقولا تاسو دوال وان رسول ربك من رسولان خپل د استاد رب فارسل معنا بني اسرائيل ته پریګ د موږ سره بني اسرائيل ولا تعذب دي ته عذاب مور ک تکلیف مور ک قد جئنا کبيات من ربك من تا ترا تکړي په معجزو د خپل رب السلام علی مرتبه د سلامتی باندې پاچا چې تابعداري درکې تابعداري کې د هدایت ان قد اوحي الينا يقين من توحي شوی دا ان العذاب على من كذب وتولى چې بشک عذاب راځي پاچا باندې تکذیب کې د پیغمبرانو یا راز کې د ایمان نه قال فرعون فمن ربكما يا موسى رب ساس سوق موسى عليه السلام قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا او موسی علیہ السلام زمونږ رب غزاد چې ورکړي هر یو سیس خپل پیدایش او بیا وتره نو مای کړی دا قال فما بال قرون الاولى او فرعون سال په خلقو قال علم عند ربي في كتاب او موسی علیہ السلام علم دا پنځ رب زما دا پنځ رب زما دی په کتاب په لوح محفوظ کې لا يدل ربي ولا ينسى غيبي رب زما او نته راضي الذي غزاد جعل لكم الارض چې ګرځو ساده پر ازمکا فرش وسلك لكم فيها سبلا او جاری کړی ساده پر پدې کې لارې وانزل من السماء ماء ونازل د اسمان طرف نو بو فاخرنا به ازواج من نبات شتى پس موږ روبا سو په دې وبو باندې قسم من نبات فصلنا شتى مختلف رنگون والا مختلف فندون والا كلوا تاسخري ورعوا ونعامكم تاسف لسلوي خپل ساروي ان في ذلك الايات لولنها يقينا پدې کې خامخانه خديدا قلمند د خلقو د پارا موسی عليه السلام چې کله فرعونانو ترا موسی علیہ السلام چې کله فرعون ته راغی فرعون ته وستا مقصد دا دی چې ته مونږ د خپل خار مصر نه وباسي بیا دا غینه بعد د موسی علیہ السلام د فرعون د جادوګر سره مقابله او مناظره شو دا خبره تاسو ته مخکې تفصیلا په سورۃ الاعراف کې ذکر شوی ده نو فرمایي
منها خلقناکم د دې ځمکه موږ تاسو پیدا کړی فيها نعيدکم د دې کوم تاسو واپس کوی وفات کیږي تاسو په دې ځمکه کې ومنها نخرجكم تارة أخرى من غروبات تاسو دې ځمکه یو ځل بیا ولقد أريناه آياتنا كلها فكذبوا أبا او پتاقی سر خود الفرعون تقبل نقی طولی پس د انکار کو فكذب تکذیب کو او با انکار کو قال اجتنا امید فرعون اتارا تکړه من تعالی تخرجنا من الدنار سا مقصود دار چې تم باز خپل کلینا د خپل ځمکه د مصرنا بسحر یا موسی خپل جادو باندې موسی علیہ السلام فلناتینک بسحر مثلی پس بنگ مخام خارات گستا پشان جادو باندې تا فجعل بیننا و بینک موعدا پس گزن پمند و خپل منس کی موعدا وقت وعده لا نخلف چې موږ به مخالفت نکو نحنو منګ ولا انتونتو مکانا سوا یوزی برابر قال موعدكم يوم زينة موسى عليه السلام زمون استاد مقابل ورز دا اختر شو يحشر الناس ضحى او وقت پک راجم کول وش خلق په وخت د چاش کی فتولى فرعون پس واپس فرعون فجمع کې دو ثم تا فراجم کول ټول تدابیر بیا راغی قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا موسى عليه السلام دیتا هلاکت دي ساز پر تاسو ول تړي په الله پاک باندې تاسو متړي په الله باندې درو فيسحتكم بعذاب ان الله پاک تاسو هلاک کی په عذاب باندې وقد خاب من افترى او پتاقی سرنا امید شوی دا سوچ هغه په الله درو تړلي فتنازع امرا بينهم فدي خپل منځ کې اختلاف وکړي جادوګرو وسر النجوى او مشوره دي خپل منځ کې پټکړه مشوره دا وکړه موسی عليه السلام غالب شي ایمان برولو موسی عليه السلام مغلوب شي نو بیا په خپل دین باندې پاتې شو قالوا ويدي ان هذان لساحران یقینا دا بکسان دا خامقا جادوګر دي یریدان دا دوار غواړي ان یخرجاکم من ارضکم چې تاسو باسي د خپل ځمکه بسحر ما پجادو خپل سره ويذهبا بطريقتكم المثلى او دي بوزي بطريقتكم المثلى دستاسو دا معزز دین او معزز طریقه فاجمعوا كيدكم ثم تصفوا فاستاسو راجم کی ټول تدابیر بیا تاسو راشي او دیږي په صفونو کې وقد افلح اليوم من استعلا او په تغیر سره کامیابی دنن وزاغه چا د پاره چې غالب شو قال امید یا موسی علیہ السلام ان اما تلقیا یا تو غرزو خپل جادو اما نكون اول من القيام شو اول غرزون کی قال بل موسی علیہ السلام بلکې تاسو غرزوي فاذا حبال معيسيهم فسناغان د دې رسید جادو او عيسيهم هم ساغان د دې د جادو يخيل الى من سلم ان تصاب فخال کراتو د دې د جادو زوجي ان تصاچ بشک دا منډي وي فاوجس في نفسي خيفه موسى بس موسی عليه السلام محسوس په خپل ځل کې یرا قلنا مقبل لا تخف يريكم انك انت لا يقين التغالب والق ما في يمينك وتغور زواغ سجستا پر خلاص کی تلقف ما صنعوا لوال بتیر کې وسچ دي د ځان نه جوړ کړي انما صنعوا كيد صاحب يقين دي جوړ کړي تدبیر د جادو ولا يفلح الساحر حيث اتى او نه کامیابی جادوګر کم زینم چراشي فألقي السحرة سجدا چې کله مقابله کې شکست او خوړو جادوګرو نو پریوتل جادوګر په سجده کې قالو دی او آمنا برب هارون او موسی ایمان ورو پر هارون السلام موسی علیہ السلام قال آمنتم فرعون وتویتا ایمان نورو له د باندې قبل ان اذن لكم مخکې اجازه زما استاسو لپاره انه لغبيركم الذي علمكم السحر دا خو معلومی کې دا یقینا دا تاسو مشر دي تاسو جادو خدري فلو قطع عن ايديكم وارجلكم خامخاز کټکم تاسو لاسونه خو من خلاف نه یو بل رد بدل ولو صلبنكم في جذوع النخل بخامخا تاسو ولن کم پتانو د کجورو کې ولا تعلمون اينا شد عذاب ابقى خامخا تاسو پتو لګي چې کوم یو کوم کې ډېر سخت عذاب باندې او باقي څوک پاتې کېدون کې قال او دې جادوګر لن اترك على ما جاءنا من البينات هیڅ کلمه تا نه غوړکو باغ سبانه چې راغلي موږ تواجه کړل د الله پاک د وحدانیت والذي فطرنا غزاد فطرنا چې موږ پیدا کړیو فقد ما انت قاز پس تکواسه چې خوخوي انما تقضي هذه الحياه الدنيا يقينا تفصل کی د دې جن د دنیا ان آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا يقينا ایمان ول خپل لبانی چې د پاره چې بخنو کې موږ ته د ګناونو هم اکراتنا علی من السر او غسل چې تام پاغي باندې مجبور کړو د جادونا والله خير او ابقى الله پاک بهترین دی او باقی پاتې کیدونکې
انه من ياتي ربه مجرما يقينا شان د خبر دای کم جنم چراجی من وسو کیات ربه مجرما چراجی پلبت مجرم مشرک فان له جهنم پس یقینا د ټکانه جهنم دا لا يموت فيها ولا يحيى چدی بجانم کې ملکی یو نو ژوند کیږي یعنی نه براحت حاصلې او چې ژوند خوشي او نه به ملکیږي چې د تکلیف نه خلاص شي ومن ياتي مؤمنا قد عمل الصالحات او راچا چې راته یو کله پاک د حالت د ایمان کې پتاغي صدق نه کې فولایک لهم الدرجات العلى فذا کسان چې دې لپاره و چې درجه جنات او جنت دامه شوار تجري من تحت الانهار خالدين فيها چې به یې بلند هغه اون نهرونه دی به همیشه په دې کې وذالک جزاء من تزكى او دا بدلا دا غچا دا چې هغه ځان پاک د ګناهونو د کفر نه ولقد وحينا الى موسى نصر بعبادي موسی علیہ السلام چې کله فرعون سره مقابله وشو هغه نه بعد موسی علیہ السلام ته الله پاک حکم وکړ جزان سره بنی اسرائیل روان کا د شپې په اخرنه یې سکه سحر ټیم کې موسی علیہ السلام سره د ملګرو چې بنی اسرائیل په دې وخت کې شپږ لاکه او یا زره کسان دي او د فرعون جماعت چې په دې وخت کې شپږ لاکه کسان دي موسی علیہ السلام د بنی اسرائیل سره په دریاب باندې اوریدو چې په دې وخت کې فرعون سره د مرګرو هلاک شو موسی علیہ السلام سره الله پاک سره د مرګرو دي ته نجات ورکړ بیا د دینه بعد چې دې کله پوره وتل میدان تیه ته ورسېدل او دې د موسی علیہ السلام نافرمانی وکړه امالقه سره جهاد نکوه سلوی کاله میدان تیغ کې دی ایثار شو داغینه بعد الله پاک بدی باندې من او سلوار اورل خوراک ورک خو دوی ته ویل چې خوراک سکاک کوي سرکشي بنه کوي ځکه زما رب بخول کې مؤمن ته دی موسی علیہ السلام دا غیر بعد کوهی تور ته لاړو قوم ته من ته کتاب پکار موسی علیہ السلام کوهی تور ته کتاب د پاره خپل نور هارون علیہ السلام یو پری خود دلتا سامری په قوم کې موجود چې هغه د سرو زر نسخې جوړ کو د جبرئیل علیہ السلام د قدم خوري پکې واچولي قوم دغه عبادت شروع کو مخکې خبره تفصیلا تیر شو موسی علیہ السلام چې کله راغی خپل لور ته غوسه شو د ګیره د وختو د سره د وختو نه اونیو او ډیر ورته غوسه شو سامری موسی علیہ السلام ته خدای ته پاتې شوی بیا چې کله موسی علیہ السلام راغی ورور سره اول خبرو کی دا غینه بعد د قوم ته د معافی طریقه دا شو چې تاسو به یو بل بلکی چې چا شرک کړی دا ملکی دا تاسو معافی ده توبه مو ال قبلی دا غینه بعد سامری ته وی سهال له سامری دې صدا سي چیز نو د قوم سره چې ما سره سوس ما د ترتیب برابر ما سره د جبرئیل السلام د از د قدم خبره او دې سره غنور ما دا غینه پیدا واخیستل او داخله په ګمراه موسی علیہ السلام ته ځم توجه خو پیدا به جن نه علي سوکم چې در راځي ته وته چې مال خواله مرাজি پدم تبراله چې چا وسلاس ملاوه پاغه بیا تبراتله داغه نه بعد عقیده د توحید ذکر کی نبی علیہ الصلوۃ تعالی پاک فرمایي چې دا واقعات تا تم بیان کړل ځکه ته زمونږ پیغمبر او چا چې د دې واقعاتو عبرت په نقصو انکار او اعتراض وکړي دا خلق بل قیامت پر ورځ باندې شرمنده او په عذاب کې بیا د قیامت پر ورځ د مجرمانو عذاب ذکر کیږي نو فرمایي ولقد وحينا فتاقي سلام وحي وکړه ویلا موسی علیہ السلام ته اند دې خبر اسر بعبادي چې تبو ځان سره زما بندگان فضرب لهم طريقا في البحر پس او په خپل امسا باندې د دوی د پاره دا
دریابونو دا بشی لارې په دریاب بحر قلزم کی یبسن اوچی لا تخاف درکن تم یریگا د مندلو د فرعونیانو ولا تخشا او مېریګا د غر کېدو نه فاتبع فرعون بجنودي پس روان شو دي بس فرعون سره د خپل لښکر فغشيهم من اليم ما غش پس پټ کړ دوی را د دریاب نه اوس چې دی پټ کړی او بو چپو پټ کړ واضل فرعون قوم وما هدا او گمراه ک فرعون پر قوم وما هدوره نمای وتون کړ یا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم پتاقي سره موږ نجات درکړه تاسو د دشمن تاسو نه هو عداكم جانب الطور اليمن امون وعده وکړه تاسو سره د طرف د کوهی تور د خي طرفنا ونزلنا عليكم المن والسلوى نازل کو پتا سبان د من وسلوا كلوا تاسو خري من طيبات ما رزقناكم دا پاک رزق چې موږ درکړي تاسو ولا تطوفي تاسو کې شمکه پدې کې فيحل عليكم غضبي وننازل بشي پتا سبان زما غضب ومن يحل عليه غضبي پچاش زما غضب نازل شو فقد واپس انسان هلاك شو فإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا او یقینا زبخون کې مخامخا چا د پاره چې توبه واسي ایمان او عمل کې د نیکه ثم تدا او بیا استقامت اختیار کی وما اجلک عن قومك یا موسی او سسی ستار په جلدی باندې راوسته موسی علیہ السلام د خپل قوم نه قال مرای علی اثری او موسی علیہ السلام دوی چې دی علی اثری جما پسی روان دي وعجلت الیک رب لترضى او ما جلدی کتا ته رب زما د پاره دي چې تر راضی شي قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وضلوا السامري الله پاک کو فرمایي پس یقینا من امتحان کې واچو ستا قوم پس تا دراتلو د کوی تورنا او گمراه کړ دوی له سامري موسی عليه السلام چې کلا ځان سر او یا کسان کوی تور ته ورتل موسی عليه السلام د خپل مرګ نه تیز شو دې شاته پرې خو الله پاک دې کوم څه په جلدی باندې راوست الله پاک بیا فرمایل چې ستاد راتلو نه بعد بني اسرائيل گمراه کړي دي سامري فرجع موسی الى قومه غضبان اسفا پس واپس موسی عليه السلام خپل قوم ته په حالت د غصه کې اسفا افسوس کې قال يا قوم موسی عليه السلام زما قوم لم يعدكم ربكم وعدا حسنا يتعصر وعدا وکړي تاسو رب خسته وعده پنازل ولود تورات باندې افتوال عليكم العدو تاسو باندې وګد شو زمانه امرتم يحل عليكم غضب من ربكم يا تاسرات او کچ نازل ک الله پاک پتا سو باندې خپل غضب فاخلفتم موعدي تاسو مخالفت کو زما د وعده قالو دي ما خلفنا موعدك مكنا موږ مخالفت نه کړی ساو د وعده په خپل اختیار باندې ولکن حملنا وزارا من زينه القوم لیکن من مکلف شي په درنو بوجونو د خایس د زیوراتو د کالی د قوم فقدفناها پس منګه په اور کې ورځو په کذالک فقدفنا پس منګ دا واچو په اور کې فقدالک القسامیر امدارنګي اور کې دا سونا او دا کالی د فرعونانو سامری واچول فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار نو پس دا سره وستل د اور نا سامری جوړ کړ دینه عجلا یوسقي جسدا دانچا له چې داغه د پر اخوان आवाज ورو فقالوا هذا الهكم اله موسی فنسي او وی دي چې دا تاسو خدای له موسی عليه السلام خدای ته دل تفات شوی افلا يرون داخلك نغوري الله يرجو اليهم قولا چې نو واپس کی دا سخي پدی باندې وینا ولا يملك لهم ضر ولا نفع مالک نه دوی د پر د ضرر او د فائدې د ضرر د لري کولو د فائدې د ور کولو ولقد قال لهم هارون من قبل فتاقي سره ویل دي تا هارون علیہ السلام من قبل وړاندې یا قوم زما انما فتنتم بي يقينا تاسو په فتنه کې چول شو ان ربكم الرحمن فاتبعوني واتيعوا امري او يقينا تاسو رب رحمان ذات ته زما تابعداري کوي زما د فاتبعوني تاسو زما تابعداري کوي واتيعوا امري تاسو تابعداري کوي زما د کار قالوا بي لن نبرح عليها كفينا هارون علیہ السلام ته قوم جواب ورکوم به همیشه د پاره د دې کې عبادت کو حتا يرجع الینا موسی تر دې چې په موږ باندې واپس راشي موسی علیہ السلام قال یا هارون
وی هارون علیہ موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام ما منا کې درېتم دلو تکم سیز من کړی وی کله چې تا لیدل چې دی گمراه دی الله تتبع تاول زما تابعداري نه کوله افاسیتم لیتا زما د کار نافرمانی کړی دا قال یا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي او موسی هارون علیہ السلام زما د مور جو ته مونږ زما ګیو زما سر انی خشیت ان تقول فرقت بین بني اسرائيل بشک زیریدم دا چې توبه چې تا تفریق راوست په مابین د بني اسرائيل کولم تر قول ته انتظار نو زما د وینا قال فما خطبك يا سامري موسى عليه السلام سأل يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا بي سامري وي بصرت بما لم يبصروا بي ما لدل غص دين لدل فقبضت قبضة من الرسول پس ما راغشت موټي خوره د خوره د موسی د جبريل عليه السلام د از د قدم خوره فنبست پس ما باجل په خلد دي سخيكي وكذلكم دارنګي سولت نفسي دا کار برابر کما ته زمازلو قال اوي موسى عليه السلام سامري د فذهب تزا فإن لك في الحياة السالة پارا پجل کی ان تقول دا خبر تبوي خلقتا لا مساس مال اخوال مرازي وإن لك موعدا لن تخلفوا يقينا السالة پارا وقت وعدي د مرگ دلن تخلف داغي مخالفت بنشي کولی وانظر الى الهك الذي او تو ګر صاحب هغه خدایتا زول تعالی یا کی فاچت همیشه داغي عبادت کوون کی وی لنحرقن من بخامخا واچو پا او بے سوزو ثم لنسفن فی اللم من اطفا بیا بے پا دریاب کی ریزا ریزا غردو انما الہکم اللہ والذی لا الہ الا ہو یقین ساز خود اللہ پاک اغازات تی چنشتر بالمعبود سوا ددنا وسع کل شئین علم و فراغ دیر وسیستا علم دا اللہ کذالکم دارنگی نقص علیکم نبائی ما قد سبق من بیانو پتا بانی خبرنا پخوانو خلقو وقد آتيناك من لدنا ذكرا وبتاقي سراغي تاتل مجاربنا قرآن من أعرض عنه چاچه اعراض كذا قرآننا فإنه يحمل يوم القيامة وزرا پس يقن دي بوچتي پرد قيامت بوج خالدين في دي بامشي پدي كسا يوم القيامة حملا او دير بد دي پار پرد قيامت دا بوج يوم باغ بان ينفخ في الصور چكو کی بولش پشپيلي کی ونحشر المجرمين يومئذ سرقا او مراجعه کو مجرمان پد ورځ باندې زرقا تگي خلسترگي يا نابينا لاندو اذا تخافتون بهم دي خپل من صفت خبره کې الا بسم الله 10 چې تاسو نه تیر کړ وخت مگر لسره دي نحن علم بما يقولون من خفيق باس چې دی وي اذ يقولون سلام طريقه الا بسم الله يوم چې پدې کې بډې دو خيار دلارې په لحاظ سره غوي چې تاسو وخت نه تیر کړ ټول جن مگر یو ورځ متیرا کړی ويسالونك عن الجبال په وخت کې رکوع کې د منکرین قیامت حشر بیان شو چې موږ به دې څنګه راجمع کوو اوس په دې رکوع کې د منکرین قیامت حشر او د قیامت سختی ذکر کیږي الله جل شانو فرمایي چې د قیامت پر ورځ به موږ دا غرونه ریزه ریزه پشان د شګي دانه دانه او د ازمکه به کلو میدان پاتې شي دې کې بنخ کتوالی نه به اوچتوالی او په دا ورځ باندې اسرافیل علیه السلام شپېلې وي اسرافیل السلام بیت المقدس باندې ودري आवाज وکړي د شام زمکه ته ټول خلق راجمع کی هر څوک به आवाज اوري خو څوک بم आवाज نشي کولی د يرنه او بیا د الله پاک کمال علم ذکر کی بیا د ظالمانو د قیامت پر ورځ رسوایی ذکر کی د مؤمنانو کمالی نتیجه ذکر کی چې مؤمنان د قیامت پر ورځ به الله پاک هغه باندې اس قسم ظلم نه کوي او نه به هغه نقصان د اعمالو کی بیا د قران کریم صداقت الله پاک ذکر کوي چې په دې کې منګه وعیدات ذکر کړی دي چې متقیان ځان د شرک نه بچ کی او کافران په عبرت حاصل کې غیم ځان د شرک نه بچ کی او متقیان د بکی بشارت ملوشي او بیا آدم علیہ السلام واقعا مختصرا ذکر کی فرمائی ويسالونك عن الجبال او دیتانا تپوس کی پیغمبر علیہ السلام د غرونو په باره کې فقل تو فرمایي انصف ربي نصفا الذي بديل زمار په الزور سرا فيذر وقع صفصفا پسپری بغ دازمکا هموار میدان لا ترى في عوج ولا امتا چې بنو په دې کې کتوالو چتوالي يوم يتبعون داعي لا عوج له یو په دا ورل باندې دی وتابداری کی دا आवाज کوونکی چیز قسم کو غالبا پدې
لا عوج له چیز قسم تاخیر بنوی کوگوالی بنوی رستوالی بنوی دوی دا پارپ آواز دی فرشتے کی وخشعت الاصوات للرحمن او خاموش بھی آواز الرحمن ذات تا فلا تسمع الا ستبنور مگر دخپو کشاری یوم دین لا تنفع الشفاعة فدا ورز باندې فیدا نور کی شفاعت الا من اذن له الرحمن ورد له قولا مگر هغه چا د پاره چې اجازت کړی رحمان او راضي شه الله پاک دا په وینا باندې یا علم ربي الله پاک ما باغ باندې ما بین دې چې دوی سره دي وما خلقهم سچ رسولي ولا يحيطون به علما او دي حاتن شکر د الله پاک په علم باندې وعنت الوجوه الحي القيوم او كتب من ذليل بينخنا اغاز او للحي القيوم الله پاک اغازات تا چې همیشه ژوندۍ او مدبر دي وقد خاب من حمل ظلم او نامراد بیا چې هغه چتکړي شرک او ظلم ومن يعمل من الصالحات او چا عمل کو د نیکی هو مؤمن حال دی ایمان کی فلا يخاف ظلم ولا هزم دی بنی یریږي د ظلم نه د کمینه وكذلك انزلنا قرانا عربيا ومدارنګ من نازل کړي پیغمبر اسلام پتا قران عربي وصرفنا فيه من الوعيد غير کړي بار بار پدې کې وعیدات لعلهم يتقون فريدا کافران ځان بچ کړي شرکنا او يحدث لهم ذکر یا پیدا کې دې په دا قران عبرت فتعالى الله الملك الحق فسجدت الله پاک الملك چې بادشاہ دی الحق ورشتنی ذات ولا تعجل بالقران من قبل يقضى اليك وحي او تجلدم کو دا قران کریم پس کول من قبل اولاد يقضى اليك وحي اولاد دې چې پتا باندې قران کریم دا وحي پوره شي وقل رب زدني علما او توای اے ربا تزما زیات کا علم ولقد عهدنا الى ادم من قبل فتاقسم حکم کړو ادم علیہ السلام ته وړاندې دا دانه پنخ وړلو باندې فنسیا آدم علیہ السلام نه هیر اوشوا ولم نجد له عزما او مغنوم د لپاره قص په وړلو د دانه باندې په مخکې رکوع کې د آدم علیہ السلام د واقعي مختصری س بیان شو اوس په دې رکوع کې د آدم علیہ السلام واقعا مختصرا ذکر کیږي بیا د آدم علیہ السلام د واقعین بعد د قران کریم د اعراض کوونکو هغه حشر ذکر کیږي په قیامت کې باندې وړاندې کانه پاسي دی وی الله مو په دنیا کې بینو الله په فرمایي چې تاسو په قران کریم اعراض کړو دا غینه مخ اړول او تاسو منن د خپل خیر نه محروم کې تاسو وړاندې پاسي نو فرمایي وإذ قلنا للملائکه جو یات وخت موږ آدم علیہ السلام ته تاسو موږ فرشتو ته سجدو کی آدم علیہ السلام تو فسجدو پسوی سجدو کړل ابلیس مگر ابلیس سره کعبه انکار وکړه سجدینا فقلنا بس من قوی آدم علیہ السلام ان هذا عدو لك ولزوجك یقینا داستان دشمن دي ساده بیبیم دشمن دي فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى پس دایرونو باسی تاسو دواړه د جنت نو تاسو مشقت کې فروزي ان لك الله تجوع فيها ولا تعرى یقینا ساده پر په جنت کې دای چې تبنو کېږي نو بربن کېږي وانك لا تزمو فيها ولا تزهى او ساده پردا دي چې دا پدې کې نو لا تزمو فيها نو پکې تتګي کېږي ولا تزهى نو په جنت کې ګرمي کېږي فوسوس اليه الشيطان وسوسه واجرد الشيطان قال يا ادم لدلك على شجره الخلد ملك لا يبلى ذوقين تاتا داس اونا دا همیشه والی او دا زبات چې چانه ختميږي فکلامنا فبدت وهم لو ما سواتما فزيدوال خوراکو کو د دې پسکار شو دی دوه ته دي اندام مناورتنا وتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه شروع شو چې دي ځان پټول په خپل ځان باندې په پاڼه د جنت باندې د ذریعہ د کېلی پاڼه په ځان باندې خودي د جنت لباس نه لاړو وعصى ادم رب فغوا او خطایو کړه د علیہ السلام د خپل رب فغوا ندی په غلطه کې پریوتو ثم جتباه رب بیا ورکدل رب دو فتاب علیه وهدا نو رحمت په الله پاک نازل کولې نو مایي وتوکړه قال الله پاک او فرم اے بتا تاسو کو سیمن عادت جنت نه جميعا ټول بعضو کو بعض نه دو بعض استاد بعض مد بعض دشمنان وساسو کې اولاد فإما يأتينكم مني ودنك جراغ تاسو زما طرف هدایت کتاب او پیغمبر اولاد ته خطاب فمن اتبع هدايه چا تابعداري کو زما د هدایت فلا دل ولا يشقى نبشي گمراه نه بد بختشي او من اعرض عن ذکر چا اعراض کو زما د ذکر او د قران د فإن له معيشه ضنك دنیا کې به جنلن تنک یا فإن له معيشه ضنك
په د باندې به قبر لا تنکم. تفسیر ابن کثیر په دې باندې درې روایت تقریبا 15 روایت ذکر کړي چې دین مراد په قبر کې عذاب. ونحشر یوم القیامت اعما، من براجم کو در پر ورځ قیامت باندې را پابسو اعما لوند. قال رب لم حشرتني اعما وقد كنت بصيرا، دی بوئی تاول زرا ژوندې کومې رب زما لوند او حال دار چې په دنیا کې بیناو. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتا، هم دارنګ تا تراغلی زم آیاتنا تا غیر کړو. وکذلك اليوم تنسم، دارنګ ته پرې خودي شي زموږ د رحمتنا. وکذلك نجزي من اسرفا، هم دارنګ موږ بدلو چې اچار چې شرک کړي. ولم يؤمن بآيات ربي والعذاب الآخرة أشد وأبقى، او د ایمان نو نه وروړي پایاتونه در خپل باندې خامخا عذاب د آخرت داري سخت او باقی. او افلم يعدلم كما هلكنا، آیا نو ښکار شوي دوی ته كما هلكنا قبل من القرون، څومره ډېر وړاندې دوی موږ هلاک کړي د کلونه. يمشون في مساكن، چې دا مشرکان د مکې په هغې کې ژوند تېري د هغې په کلو باندې تېرېږي، لارو باندې سفر کوي. ان في ذلك الآيات لأولي النهى، یقینا په دې واقعاتو کې خامخا نښې د عقلمندو خلکو لپاره. ولولا كلمة سبقت من ربك، فمخکې رکوع کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پاک تسلی ورکړه. اوس په دې رکوع کې هم نبی علیه السلام ته الله پاک تسلی ورکړه. الله جل شانو په دې آیاتونو کې د کافرانو مهلت وجه ذکر کوي چې مهلت ذکر ورکوم چې ما مخکې د دې وخت د مرګ او د عذاب لیکلي دي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پاک خپل ذمہداري بیانوي چې ته د خپل رب تسبیح بیانوه، د خپل رب عبادت کوه، منځونه کوه. د شپې په اوقاتو کې ماښام ماسخوتن، د ورځې په اوقاتو کې سهار ماسپښین او مازیګر. قبل طلوع الشمس سحر، قبل غروبها ماسپښین ماښام، ماسپښین او مازیګر. آناء الليل د شپې په اوقاتو کې ماښام ماسخوتن. د دې منځونو حکم الله نبی علیہ السلام ته کړی چې 15 وخت مسلمانانو باندې کوم منځ فرض. بیا نبی علیہ السلام ته الله پاک د صحابه کرامو سره د ناس ته حکم فرمایي چې مجرمانو کافرانو تابعداري مکوه، د دنیا نعمتونو ته مګوره، الله پاک به تاسو له خیر رزق درکړي. او بیا نبی علیہ السلام ته الله پاک خپل ذمہداري ذکر کوي چې ته خپل اهل او عیال ته د نیکۍ د مانځه حکم کوه. بل نه مشرکان کافران د نبی علیہ السلام نه فرمایشي معجزو مطالبه کوي. الله پاک هغې ته جواب ورکړي ولې دوی ته پخوانو معجزو راغلې نه، هغوی په ایمان نه وړي. او دا مشرکان کافران د مکې کچره موږ دی په عذاب باندې هلاک کو بغیر درالېږو د پیغمبر نه، نو بیا به دی وایي چې موږ ته پیغمبر ولې نو راغلی چې موږ یې تابعداري کړې وه. نو دنیا کې موږ دې ته پیغمبران راولېږل چې سبا د دې به نه پاتې نشي. نو فرمایي ولولا کلمة سبقت من ربک، او ولې نو کلمه ده ولولا کلمة سبقت من ربک، او کچری نو کلمه ده رب ستا چې وړاندې والی کړي ستا د رب. لکان لزام واجل مسمان، خامخا به عذاب په دې باندې راغلی فی الحال او دا نیټه. لکان لزاما، خامخا به فی الحال په دې باندې عذاب راغلی وي. واجل مسمى، لیکن د دې لپاره نیټه مقرر ده. دا عتب دی په کلمتون باندې. کچری نو کلمه د رب ستا چې وړاندې والی کړي دي د الله پاک نه، چې هغه رحمت وړاندې کېدل دي په غضب باندې د کافرانو ته نیټه ورکړې ده د مرګ. کچری دا نه وانه فورا به په عذاب راغلی د کفر سره. فاصبر على ما يقولون، پس تصبر کو په سبان چې دوی وي. وسبح بحمد ربك، تسبيح بیان په حمد در خپل باندې قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وړاندې د خطل دنور او وړاندې د پریوتلو دنور نه، سحر او ماسپښین مازیګر. ومن آناء الليل، په اوقاتو د شپې کې ماښام ماسخوتن. فسبح اطراف النهار، پس تسبیح بیان په طرفونو د ورځې کې. لعلک ترضى، د پاره دی چې ته راضي شي، ته خوشاله شي په جنت باندې. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به، او ته مکه گواه خپل سترګې نعمتونه ته چې پیدا ورکړه باغې باندې. ازواج منو قسمه قسم کافران د دوی ته. زهرت الحیات الدنیا، دارونه کو زینت د ژوند د دنیا دی.
لنفتنهم فی د پاره دی چې موږ امتحان وکړو د دوی په دې نعمتونو سره ورزق ربک خیر و ابقا ورزق در ابسطار بهتر دی و ابقا باقی پاتې کیدونکي جنت کې وامر عليك بالصلاه حکم کوا اهل خپل ته د مانځه واستبر علیها تصبر کوا علیها پدې نیکه باندې لا نسألک رزقا من نغوالو ستانه پدې باندې رزق نحن نرزقك والعاقبة للتقوى من تا رزق درکو او انجام د متقین د پاره دی وقالوا اويدا كافران لولا ياتينا بآيات من ربي ولنروړي بیا پیغمبر السلام من ته معجزات خپل رب د موږ د طبيعت مطابق اولم تاتم بينه ما في الصحف الاولى اي ندرا غدي تواجع دلیل په قانون کتابونو صحیفو کې اغه نه عبرت ورن حاصله ولو ان هلكنا بعذاب من قبل او کچره من هلاک کړو دا کافران په عذاب باندې وړاندې پیغمبرانو د پیغمبر السلام د قران د نازلولو لقالوا خامخاوي بدي كافران ربنا اي ربنا لولا ارسلت الينا رسولا تاول ممتن ذلك پیغمبر فنتبع آياتك من قبل لمن بتابع ذلك ساد آياتن ولاندې د دې عذابنا ان ذل ونخزا ولاندې د دې نچ تم رسوا کی او منګه شرمنده کی من ذلیل او رسوا کی ولتو فرمای کلن دا ټول چي كل متربص هر یو پتاس کی انتظار کی زبم انتظار کوم تاسو انتظار کوي فتربصوا تاسو انتظار کوي فستعلمون پسد تاسو پیشي من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى چې څوک دی خاوندان د نیغې لارې ومن اهتدى څوک دی په هدایت باندې واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين